السلام علیکم ملګرو. جنید خان وقار یونس د پاکستان سکواډ د ورلد کپ د پاره جوړ کړی دی جی، چونکه دا افیشل سکواډ نه د پاکستان کرکټ بورډ د طرفه نه دی، خو چې کله هم داسې یو میگا ایونت وي، یو غټ ټورنمنت وي، نو هغې کې چې څومره هم سابقه کرکټرز وي دی د خپلې خوښې یو سکواډ جوړوي. ضرور نه چې دغه کلاړیان مو په سکواډ کې شامل وي، خو دی سجیسټ کوي چې لکه که چېرې زما سره اختیارات وي نو ما به دا کلاړیان ضرور په سکواډ کې ورچول. اوس وقار یونس چې کوم سکواډ جوړ کړی په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. د پاکستان چې کوم افیشل T20 سکواډ دی تر اوسه پورې لا اناونس شوی نه دی، کله اناونس کېږي چې کله هم اناونس شي په هغې باندې بیا ډیټیل سره خبره کوو. اوس که په دې سکواډ کې موږ وګورو نو وقار یونس سکواډ چې کوم دی، بابر اعظم د دې کپتان دی، محمد رضوان دی ورسره، عثمان خان چې کوم دی هم د سکواډ حصه ده، اعظم خان هم د سکواډ حصه ده، افتخار احمد دی، شاداب خان دی، فخر زمان دی، سایم ایوب، اماد وسیم، ابرار احمد، اسامه امیر، شاهین شاه افریدی، نسیم شاه، محمد عامر اور حارث روف. دې کې چې اوس یو کلاړي وقار یونس کم ډراپ کړی دی، هغه څوک دی؟ هغه دی محمد حارث، چې په هغه باندې ډېر خلک غواړي چې هغه د سکواډ حصه جوړه شي. وقار یونس هم هغه په خپل سکواډ کې نه دی ورچولی. دې سکواډ باندې که موږ نظر واچو دا 15 ممبر سکواډ دی، 15 کسانو سکواډ دی، اور کلاړیان چې کوم دي 16 ډېر ټیمان چې کوم وي هغه 16 ممبر جوړ کړي، ډېر وي 17 ممبر سکواډ جوړ کړي. د ICC د طرفې 15 ممبر یا 16 ممبر له خرچه ملکونو له ملاویږي چې د دومره کلاړیان چې کله تاسو راولئ نو دی خرچه په مونږ وي. هغې نه زیات چې کوم بوزي لکه اوس که چېرې ICC وله ووایي چې مونږ به 16 کلاړیانو خرچه برداشت کوو، نو که اوس پاکستان 17 کلاړیان بوزي نو د هغه یو کلاړي خرچه چې کومه ده هغه به PCB د خپل جیبه کوي، پاکستان کرکټ بورډ به د هغه خرچه کوي، د هغه د لارې خرچه یا د هغه هلته هوټل سټې چې کوم وي بیا د بورډ د طرف وي. بورډ چې کوم دی ICC چې کوم دی هغه کسان وټاکي چې دومره کسان به د هغې خرچه په مونږ باندې وي. نو دا اوس کمپلیټ سکواډ دی د 15 کلاړیانو. دې حوالې سره تاسو څه رایې لرئ؟ کم کلاړي دی کې میسنګ دی، کم کلاړي له چانس ورکول پکار و، کم له نو ورکول پکار. اور محمد حارث خو ښکاره خبره ده، په هغې باندې خو الریډي تاسو سره ما هم ډیبیټ وکړو چې محمد حارث کم از کم د T20 سکواډ حصه جوړول پکار دي. میچ کې چانس ورکول یا نه ورکول هغه بیا وروستو خبره ده، خو چې سکواډ کې وي تاسو سره، لکه تاسو سره یو چویس وي چې حارث هم مونږ سره په بینچ شته دی، تاسو چانس ورکولی شئ. دې کې وګورئ رضوان به وکټ کیپینګ کوي، او رضوان نه علاوه که چېرې تاسو سره بل بیا وکټ کیپر وي نو هغه عثمان خان هم وکټ کیپینګ کولی شي. عثمان خان داسې پروفیشنل وکټ کیپینګ به ډېر ټایم نه وي کړي. محمد حارث چې کوم دی هغه ښه وکټ کیپینګ کوي د عثمان خان په مقابله کې. اعظم خان هم شته وکټ کیپینګ کې. نو سکواډ کې خو که تاسو وګورئ 3 ورسره وکټ کیپران دي، سپین بالینګ کې ورسره اماد دی، ابرار دی، اسامه امیر دی، دا سپین بالینګ ډپارټمنټ دی. فاسټ کې ورسره شاهین افریدی، نسیم شاه، امیر اور حارث روف چې کوم دی هغه هم په دې سکواډ کې شامل کړلی شوی دی. د نه علاوه وسیم جونیئر هم ډراپ دی، فاست بالرانو کې شاهنواز دانی انجرډ دی، احسان الله چې کوم دی هغه هم لا انجري د پتې لګي نه. نو دا کمپلیټ سکواډ دی د وقار یونس جی. دا ضرور نه چې هم دې سکواډ سره پاکستان کې دی شي، دی کې چې اوس پاکستان کوم سکواډ اناونس کوي هغې او دې کې ډېر زیات چینجز وي، څه کلاړیان داسې وي چې هغه PCB شامل کړي او وقار یونس نه شامل کړي، مطلب د افیشل سکواډ نه دی جی. د ویډیو کتلو زیات مننه جی، والسلام.